زموږ دا قام دا وطن یوازې په دې خبره وپوهېږو چې زموږ دوستان څوک دي او دښمنان مو څوک دي بیا کیدای شي ډېر اسانه شي. محترمو د APS شهیدان په سره ورځ او دې په دومره غټ تعداد کې یعنې یو نیم سل خاندانونه ورسره تړلي دي په سره ورځ وشوله او بیا دنیا پې خبره شوله، دنیا پې وژړل، دنیا پې خفه شوه. خو د دې ملک جنرال هدایت الرحمن بیګم ورته وایي چې ته نور پیدا کاغه نه شو پیدا. د APS د شهدا په یاد کې د ټولې دنیا سکولونه بند شوي، حتی د هندوستان هم سکولونه بند شول. د APS د شهیدانو کیسه یوازې د دوی د پلارونو، د دوی د ماندیو، د دوی د خاندانونو کیسه نه شو پاتې، دا د هر پښتون د زړه درد و. بیا هم په دې ریاست کې دوی ته انصاف نه شو میلاولی. محترمو د APS د شهدا سره د وطن د هر سکول زده کوونکي، د کالج، د یونیورسټۍ زده کوونکي د مور او پلار احساسات وتړل شول. نن هم چې یو زوی سکول ته ځي، هغه مور پلار چې کوم احساسات په ده پسې لري هغه د APS واقعیت نه جوړ شوي دي. خو بیا هم تحفظ او د انصاف په طریقه جوړه نه شوه. پښتانه به څه تعلیم حاصل کړي؟ نن هم په سکولونو کې ټوپک راغستې ویږي ټریننګ ورکړي هره میاشت. پوره میاشت د په ذهن کې څه ګرځي چې په ما خو یو حمله کېدونکی دی. د APS د واقعې نه پس په ټول پښتون بیلټ کې هر د سکول بچی په ذهن کې دا خبره ګرځوي چې په ما یو حمله کېدونکی دی. دومره نسلکشي خو رښتیا پرې هم نه وکړله د ماشومانو لکه دغې ریاست چې د پښتنو ماشومانو وکړه. ریاست په نن چا هم سوال نه وای پرې پورته کړی، خو که ریاست انصاف کړی وای. نن د ملک وزیر اعظم په خپلو رسنیو په ټویټر پاڼه یو ټویټ کړی دی چې موږ د APS نن ورځ د APS د شهدا د لواحقینو سره د غم د تقسیمولو ده. ما ته هم لیکل ورته وکړل چې ستا د ټویټ خبره نه ده، ته د انصاف خبره ولې نه کوې؟ ته د احسان الله احسان خبره ولې نه کوې؟ ته وزیر اعظم یې، تر تا خو موږ د عام خلک ډېر زورور او ښه خلک یو، ډېر د اختیار خلک یو چې کم سے کم د انصاف خبره خو کولی شي. ته خو په موږ نه هم 5 قدمه هغې خواته. نو د APS شهیدان 8 کاله کېږي خپله ورځ لمانځي. هغه ورځ چې دوی یې حتی په کینټ کې لمانځي صرف هغه ورته قابله قبوله ده، بلکې هیچ چا هم د APS د شهیدانو یو آزاده خبره کوله هغه نه ده قبوله. دلته انساني معیار نشته دی، انساني قدرونه چې کوم دي هغه بدل شوي دي. دلته احسان الله احسان دی او روان ورځ د خلاص درځي، علي وزیر په جیل کې دی. خو زه به دا هم درته ووایم ډاکټر صاحب زموږ د APS د شهید پلار موږ ته معلومیږي چې په دوی به څومره پریشر وي. د دغه پریشر نشته پرې. نن هم که دی کمپرومایز کوي کیدای شي دته ډېر څه ورکړي، خو د APS د شهیدانو آزاده خبره به نه کوي. موږ تر دې حده پورې ریاست غلام او محکوم ساتل غواړي چې دی به چې کومه یعنې خبره خو ډېر وړوکی شی دی، نور عمل پرېږده، خبرې هم چې کومه د ده نه وي خوښې هغه به څوک نه کوي. وطن زموږ دی، په زرګونو کالونه کېږي زموږ پلارونه نیکونه دلته پکې اوسېدلي دي. بیا هم هره ورځ موږ ته نوټس راکړي چې په دې علاقه ته بند کړي، ته نه شې تللی. نور ستا وطن دی که زما یو ځل خدا سره کلیر په خپل وطن کې دننه د احکام د غلامۍ د محکومیت دور تېروي. ځکه د APS شهیدانو ته انصاف نه ورکول کېږي. عجبه خبره دا ده چې ټول مسلح تنظیمونه سره یو ځای کړل او معاهده ورسره کوله چې واپس یې راولو. د APS د شهیدانو د والدین سره خو خبره نه وای شوې. خلکو اوس سوالونه پورته کړل چې 20 کاله زموږ کورونه ړنګ شول، بچیان شهیدان شول، سپین ږیري زنانه
تباہ او برباد شو په دې نام چې موږ یې وباسو بس یوه جرګه دې جوړه کړه بیا یې رانه باسو دغه عادت شوی دی اوس ډېرې وینې تویې کړلې ډېرې اوښکې تویې شوې پسې خو دغه ریاست یا د دنیا یوه اداره هم په دې قایله نه شوه چې دا انسانان دي دا احساسات لري نور به نه ځورو نور هم ستا د ځورولو نور هم ستا د دردولو نور تا ته د تکلیف درکولو منصوبې دي یوازې یو حل کېدلی شي چې موږ د یو بل سره ودرېږو حاجي صاحب چې د چا قرض سوي یعنې مثال په ما باندې د چا قرض دی پیسې راباندې کوي دلته دا قرض زه واپس نه ورکوم دا دومره زور نه ورکوي چې کله یې کال نه اټینډ کوم ورته ملاوېږم نه ورسره دا ډېر زور ورکوي د اے پي ایس شهاده بیا د دوی والدین موږ دا قرباني په ځان ګرځ کړو البته موږ کارونه هم داسې هر وخت ورسره ملاوېږو هم دا غانه پرې کوو چې یعنې کم سے کم څومره هم زموږ نه کېدلی شي هغه به د دوی سره ولاړو داسې د دې کې وطن هر شهید نو کم سے کم د دې شهیدانو سره موږ همراضي کولی شو ما کوششونه وکړو چې دا جرګې کېږي په دې کې داسې په بیکګراونډ چې دغه شان سره یو شو چې زه یې نوره توره خو نه شي وهله دا یو کار مو چې وکړو چې زه یې په شریکه فاتحې وکړو لاړ شو ټول په شریکه د اے پي ایس څومره چې د شهدا والدین دي هغه راکېنوته چې موږ اته کاله نه یو راغلي په هغه بخښنه غواړو موږ راغلي یو دعا چې درته وکړو یو ځای ټولو وکیلانو ته لاړ شو د دغې وطن څه وایي چې دلته کاڼي بوټي هم شهیدان دي که نه دا وطن ډېر بد ویشتلی شوی دی موږ چې د اپریشن نه کله واپس کورونو ته تللو نو دا پرېږده چې کورونه ړنګ وو هر څه ړنګ وو ځای پر ځای به مو چې څاروي هغه به یشي په هغه به هم کارتوس وو که نه هغه د دوی ډانچې چې پاتې او په دې ونو کې هم کارتوس دي دا تیږې هم ماتې را ماتې وې که نه دا توپخانې به یې ویشتلې نو لاندې ورته هغه دروازې څه وې عام دوی هغه تالا به په هغه نه خلاصوله چې ماتې کړي هغه هم په کارتوس کې دوی ټول پښتون قام دوی داسې شماري چې په دې حکومت څه کوي دی به وهې دا هر څه چې کېږي په تا د پاسه د حکومت کولو دپاره کېږي په تا چې د ده حکومت وي نو ټولې ګټې د ده سره نشته هغه ځان حاصلوي نن هم تباه او برباد وطن دی د ژغورلو یې څوک نشته دی موږ هر څوک چې راچک شو بیا اخر کې خپل جیب ته ورمخکو چا راڅنګه دا کام جوړول دي دا اے پي ایس شهیدان څه دي د دې کې ګټل دومره نه دي راټول خو کام نه راټولېږي چې کام راټول شي زه په دې دنیا کې په یو انسان کې هم په یو قام کې هم په یو ملک کې هم په یو تنظیم کې هم په یو اداره کې هم دا جرأت هم دې وینم چې پښتانه متحد وي او دا یې سوچ هم وکړي چې دلته به زه راځم او ظلم چلوم هغه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې غلطیانې په موږ کې موږ منو ټولې پالیسۍ دنیا جوړېږي بیا به پنجاب هم ملګری وي هر څوک خو البته دلته په دې خاوره کې هم په 15 کیلو دال باندې څوک غولولی دی هغه هم سره راغلی نو کوشش به کوو چې قامي شعور هم زیات کړو خپل هر هغه ورور چې نه پوهېږي هغه د پوهولو کوشش وکړو د اے پي ایس شهیدان د 8 کاله نه دوی باندې او پلارونه او وروڼه خویندې دا په انتظار دي موږ اوس د اے پي ایس شهدا خوا خو تللي دي موږ په هغو پسې خفه یو خو هغه نه زیات یې په دا والدین پسې خفه یې لیوني شول ټول نو هغه خو نشته دی نور لاړل پسې نور هم په دې دنیا باندې یو مرګونه ژوند کوي یعنې چې ته ژوند ورته ویلی نشي ته د ډاکټر صاحب نه د 8 کاله نه تپوس وکړئ چې تاسو ژوند مو څه دی نشته دی ژوند یې ختم شو او دلته 80,000 خو دا ریاست معنی چې تل یې زموږ سره په هر څه کې دروغ ویلي دي مړو خپلکونه دي دوسته پښتانه د هغو باندې او پلارونه او وروڼه باندې هغه کوم ضلالت کې تېرېږي ټول کام ذهني مریض جوړ شوی دی وبخښئ اوس به چې څوک داسې پوره ټیک ووینم چې څوک راته ووایي چې زه مکمل ټیک یم په هغه مې هم شک جوړ شي چې په دومره ډېر ظلمونو کې دننه هم ته ذهني ټیک پاتې شوې تنیو ته والدین ته ټولو ته دا ډاډ ورکوو کېدای شي هېڅ نه وشي خو سره ولاړ به په یو صف کې موږ به در سره وو موږ به هر وخت ستاسو سره وو اوس موږ چې شکریا ادا کوئ موږ ته ځانونه پردي ورښکاري موږ شکریا مه ادا کوئ موږ خو پردي نه یو
مونږ خو خپل یو که بل څوک راتللی شکریا ادا کوئ مونږ ته بې ځانونه پردي ښکاري مونږ ته به شکریا نه وایي دا زموږ حادثې دي محترمو د ریاست خبره وشوله زه یقین سره وایم چې دلته هېڅ ریاست شته نه یوازې یو فوج او جرنلان یې دي نور چې څومره هم لاندې دي دا هسې مزدوران دي دا هسې تنخوادار دي دا هسې نوکران دي د هېچا دلته هېڅ اختیار نشته دی په دې بې اختیاره ملک کې دننه تاسو ته پته شته د وزیر اعظمان څه دي په بخښنه سره داسې د یو چوټکي سره ور چک کې چې ته نه وزیر اعظم که د یو چوټکي سره یې لاندې واچوي حیران یې چې دا انتخابات د څه لپاره کېږي هر څه یې داسې کړي دي او په بخښنه سره لږ موږ دا ګیله لرو که څه هم څوک پرې خفه کېږي نه چې کال اول د خدای انقلابیان وو لیډران داسې په یو لاس کې اقتدار ورته ونیو چې انقلاب کې اقتدار بیا څه وکړي او کال اول چې څوک ورسره ملګري وي هغه نن ورسره لانجه سبا به بیا څه کېږي بعضو به هم یېرېږو چې سبا به بیا څه وي د یو بې اختیاره کرسۍ دپاره دلته د ای پي ایس په شان پاکې وینې د دغو هېرول یا په هغه خبره نه کول دا خو هم یو ګناه دی نو بیا هم وایم چې که څوک وو که نه وو پی ټي ایم به موجود وي او پی ټي ایم او د ای پي ایس شهدا فورم دا هیڅ بیل تنظیمونه نه دي په دې کیس کې دوی زموږ مشر تنظیم دی چې د ای پي ایس په کیس کې د ای پي ایس شهدا چې کوم فورم دی راولي چې دوی څه وویل چې دا کوو غږ دې کوي کار دې کوي دوی به په دې کیس کې زموږ مشران دي او د ټول قام مشري په دې کیس کې دوی ته ورکوو دا د ظلم جبر دور کې د مظلوم او د ظالم یو واضح جنګ لګیا دی بس دا هر څه د پوهې مطابق چاته ډېر واضح ښکاري د چا پوهه چې کمزورې ده هغه ته دنده دنده ښکاري ډېر واضح جنګ دی موږ په دې واضح جنګ کې دننه د مظلوم لخوا د محکوم لخوا د پښتون قام لخوا ډېر ښکارا یعنې یو موقف دی هغه د ای پي ایس شهیدان خو زموږ د وطن د شهیدانو سرداران دي خو د وطن ټول شهیدان هغه که زموږ صحافیان وو که هغه وکیلان وو که سټوډنټان وو که هم د ریډیو والا وو که په هر شکل کې وو دا ټول محترم دي او د دغې ټولو غوښتنه او پوښتنه دا به جاري وي البته یو خبره دا ضرور کوم بار بار مې کړې ده خو یوه ورځ به دغه خبره بیا زه نه کوم نور به بیا خلک کوي خبره بیا تکراروم چې د وس خبره ده وخت او وس ته ګورو بیا به هغه ورځ هم راشي چې ستا د عدالت نه مایوس خلک به خپل عدالتونه ولګوي بیا به ستا وس نه وي نور ای پي ایس شهیدان ته بیا یو ځل د عقیدت ګلونه وړاندې کوو دوی چې کوم خاندانونه دي یقینا ډېر غټ غم په زړه باندې نن هم وړي نن هم دوی داسې غمزده دي لکه هغه واقعه